بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. د نارینه اولاد د فاره دویمه وظیفه زما عزتمندو د دې نړوان د منګ یو وظیفه ښودلې وه، هغه هم مجرب عملو او هم مجربه وظیفه وه، ازمایل شوې وظیفه وه. دویمه وظیفه تاسو ته د نارینه اولاد د فاره ښي. کله چې د زنانه په خېټه باندې حمل شروع شي، خو چې د دې داسې میاشت خوشیا پوره وي، داسې د یو میاشت کله پوره شي، نو د دې زنانه د ښې سینې باندې به صورت اعلی ولیکي. نو انشاءالله دې زنانه ته به الله رب العالمین نارینه اولاد ورنصیب کی. زما عزتمندو او د دې طریقه کار به څه وي؟ نو دا به خپل خاوند دې بیبي دپاره په دې ښې سینه باندې دا صورت اعلی، دا صورت د سر نوالی تر آخره پورې ولیکي. نو انشاءالله دته به الله رب العالمین نارینه اولاد ورکی. زما عزتمندو زمونږ په دې چینل کې موږ سره څومره کسان نوي وي، چې څومره کسان نوي یې نو زمونږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلی نشان ورسره ووهئ. هغه د دې دپاره چې څومره زمونږ دیني ویډیوګانې او دیني وظایف راځي، د ټول نه اول به انشاءالله تاسو در رسي. په دویم نمبر باندې چې څومره ملګري در سره وي، نو هغې سره هم شیر کې او هغې ته دا قسمه طریقه وښایئ چې هر قسمه وظایف د هغې فکاري، نو انشاءالله په دې کې به موجود وي. په دې چینل کې به هغه ټول وظایف موجود وي. د دې نه علاوه که داسې وظایف د چا فکار وي چې هغه په دې چینل کې موجود نه وي، نو په دې کې خپل باقاعده د موبایل نمبر شته. په هغه نمبر باندې دغه نمبر چې کوم دی د واتساپ نمبر هم دی، په واتساپ باندې هم رابطه کولی شئ. تاسو د هر قسمه دیني وظایفو دپاره معلومات زموږ نه کولی شئ. هر قسم ضرورت چې تاسو ته د وظایفو راپېښ شي، بلکل په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ. انشاءالله العزیز تاسو د خوښې دیني وظایف په انشاءالله تاسو ته زر تر زره ملاویږي.